شک وهم دا نن سبا ډېره زیاته لویه بیماري ده. زما عزیزانو نن دور کې د شک او د وهم د بیمارۍ نه ډېرې سوا شوي. هر انسان اکثر په دې کې مبتلا وي او د هغې نتیجه بیا ډېره غلطه راوځي. یو خو زما د تجربې موافق چې کله انسان وزګار هم کیني که نه نو دا همیشه دپاره بس بیا د بل هغه درنې او سپکې چې کوم دی په خپل ذهن کې اړی رړی دې سره هم انسان ته وهم لګي. او بله دا وجه ده چې د دې نه انسان ډېر لوی هلاکت ته غورځېږي. او شک وایسه ته خپل غلط خصلتونه دا په بل کې لټول، یو دا شک دی. یو بل شک سړی ته په نیکو اعمالو کې اکثر داسې راځي چې هغه نیک عمل کوي په هغې کې ورته شیطان رکاوټونه جوړوي، یاره دا وشو که ونه شو، دا قبول شو که قبول نه شو. نو زمونږ علماو دا لیکلي چې په کوم کار تا یو نیک عمل وکړو په هغې کې تا ته وروسته دا شکونه راتله چې یاره دا نه دی قبول شوی او دا نه دی، نو علما زمونږ فرمایي چې یاره دا بالکل قبول شوی عمل ستا دی او تا شیطان په دې باندې واپس نا امیده کوي. ته هغه قبول شوی عمل چې دی هغه واپس رد کې، نو په دغه کې شک وهم دا نه دي کول پکار. دویم دای چې انسان خپل غلط خصلتونه چې څونه بدې کړي بس دا په بل کې وي. غلطه چې کوم دی نو ټول خلک غلط ښکاري، هغوی داسې چې څوک هم بس دا ټول خلک کوي، مړه څوک داسې ژوند نشي تېرولی چې داسې بل یو عمل په سړی کې موجود وي بس هغه په بل باندې بس د هغه په باره کې سوچ و فکر وي. وهم دا هغه شیز دی چې دا ستا دا قوي دماغ متاثره کوي، ستا دا قوي ذهن دا متاثره کوي، دا داسې ستا د نفس مخالف وچلیږي چې د هغې دپاره انسان لوی هلاکت ته وغورځېږي. او داسې ډېر واقعي شوي. خو زما عزتمنو زه به یو خبره تاسو ته وکړم چې هغه دا ده، انسان الله رب العزت د دو شیزونو نه جوړ کړی. مختصر ویم، یو د ده دا جسم د خټې نه جوړ دی ذاتي. دویم دکې چې کوم دی الله رب العزت روح اچولی دی. اوس د ده دا بدن چې څونه هم دی نو دا تا د دنیا چې څونه خواهشات محیای نو دا خوشحالی ستا دا بدن بے سور کی ایسی گاڑی بنگلا ضروریات مطابق دا سور کی چې دا ورته کله کم شي نو بس بیا دته سکون نه میلاویږي. بل روح دی چې دا الله رب العزت د خپل طرف نه دی انسان کې ورچولی دی. دا روح چې کوم دی دا ستا د دنیا په بنګلو په مال او په جایداد په دې شیزونو باندې دا نه خوشحالي، دا صرف او صرف د الله رب العزت په عباداتو په حکمونو فرمانبردارۍ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع خوشحالي. دې لپاره په دغه اعمال کې ته بیا د دنیا د ژوند نه خوند اخلي، ته بیا د دنیا د سهولیاتو نه خوند اخلي، ته بیا هر قسمه سکون او اطمینان حاصله. نو دا انسان چې کله نیک اعمال پریږدي که د سره دنیا ډېره مې تاسو وګورئ مشاهده وکئ بلا لوی لوی خلق د دنیایي په لحاظ سره د هغې ډېر مال جایداد هر څه و یاره چې ما ته سکون نه میلاوي، ما ته د شپې آرام نه راځي، ما ته په یو مجلس کې ناسته ولاړه خوند نه راکوي.
دا هغه اصل وجه دا ده چې د سره دنیاي ټول اسباب پوره دي خو د کې دین کمې دی د قرآن پرېښی دی د مونځ او دس پرېښی دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع پرېښی ده دا ذکر نه کوي دا تلاوت د قرآن نه کوي بس د هغه روح خپوي او چې کله د روح خپو نو ستا بدن خوشحالي نشي حاصلولی نو د هغې لپاره به دا نیک اعمال کې نو دا وهم یو داسې شیز دی چې دا کله د انسان ته ولګي نو که بیا تا ته دې وهم داسې کس به درته مخالف کی چې هغه به ستا د زړه یو لوی تمنای خو تا ته به هغه دا داسې مخالف کی چې ته به د هغه خلاف ټوپک مشین د هغه مرګ ته تیار شي بلا واقعي داسې شوي یو ځای کې یو سړی وهم ورته ولګېدو دونه تیز لاړو چې هغه خپله بیبي په اخیره کې وویشته نو دا وجه څه یو خو انسان ته د ډېرو وزګارتیا د وجې نه دا شیز لګي بل د دې لپاره یو اهمه او بهترینه وظیفه چې کله انسان په دې کې مبتلا شي نو دله په کار دادي چې دا وظیفه کوي ډېره بهترینه او مجربه وظیفه الله رب العزت به بیا دغه شکوک شبهات وهمونه دا ټول به ختموي او هغه په پابندۍ سره دا شروع کړي نو ان شاء الله العزیز دا مسلې به ټول حل کیږي حالانکه د دې وهم د دې شکوکو نه د ډاکټري علاج شته نه حکیمي علاج شته نه هومیوپیتیک بس هغه درم کې دې لپاره به درکوي چې ته آرام حاصل کړه نشي دوایي به درکړي چې د آرام حاصل خو زما عزتمندو د الله رب العزت په کلام کې د الله رب العزت په دې اذکارو کې ډېر لوی اثر وي تاسو لمړو باندې خبره دا وکړه چې کله ستا روح خپي نو تا به د الله حکمونه مات کړي مونځ او دس به دې پرېښی نیک عمل به نه کې د قرآن تلاوت به دې پرېښی ځکه به ستا روح خپوي نو ستا روح چې خپو تا د دنیا د محلاتو نه او د دنیا د خواهشاتو نه هېڅ فایده نشي حاصلولی څه موده مخکې چې کوم دی په دې سوشل میډیا یو سړی تاسو به کتې وي مالدار ترین سړی د عالمګیر ترین نوم هم تقریبا چې و ښه مالداره ښه د ټاپ د کپنینې وي انګلینډ بهر ملکونو کې ځمکې هر څه بس خودکشي وکړه او هغه څه خط یې لیکلي هغې کې لیکلي نو چې ما ته سکون نه میلاوي ما ته اطمینان نه حاصلېدو په دنیا ژوند باندې حالانکه د دنیا ورسره بلکل کمی نه هر خواهش یې وجه څه وه دین پکې نه هغه په دغه 50 کاله عمر کې واده هم نه و کړی ښه نو تا ته څه پته ده چې دا سړی داسې ژوند تېروي نو دا به چې کوم دی د الله تعالی حکمونه او د هغې فرمانبرداري به وکړي نو اصل وجه دا ده چې انسان د خپل روح لپاره ځان دپاره دا د قرآن تلاوت ذکر اذکار د الله رب العزت فرمانبرداري دا ښه په کلکه سره کوي بیا به دا د دنیا د خواهشاتو نه د دنیا د محلاتو نه د دنیا د اسبابو نه به ښه خوند اخلي نو د وهم لپاره ما تاسو ته یو وظیفه بیانوله هغه دا ډېره اهمه وظیفه ده یو خو 313 پیرې سحر نه مونږ بعد چې کوم دی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم دا وظیفه ډېر په پابندۍ سره سحر مونږ بعد 313 پیرې اول اخر کې درود شریف دی ویل ډېر بهتر دی
او د ماخام نفس څلورمه کلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام بيدك الخير ان الله على كل شيء قدير. دا وظیفه د ماخام نه بعد کول 100 پیری ان شاء الله چې لس ورځې تانه تیرې کړې ستا دا تمام مسائل به حل شي په توجه سره په یقین سره په کلکه کول ستا تمام مسائل به الله رب العزت دا حل کوي. تا ته به دا شکوک شبهات وهمیات دا هر څه به الله ختموي خو دین ته توجه کول پکار دي زما عزتمن. الله رب العزت دې موږ د داسې بیماریو نه محفوظ وساتي او چې چا کې موجود یا هغې دپاره دې الله هغې ته صحت ورکړي او الله رب العزت دې د هغې دغه وظایفو کولو توفیق هم ورکړي چې الله د دې دا مسلې ختم کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.